أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تيمم تيمم باب تيمم دا باب دا تیمم بیان شي براشه بیان دا ش د تیمم حکم څنګه راوړل تیمم حکم څنګه راوړل چې اور نبی رسول الله په 5 هجری شه وی غزوه ته په سفر روان وي په دغه سفر شه نبی رسول الله د میرا مؤمنین او امهات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها او سره وا په لار شه په وځي شه د قافلې چې کومه دا هغه پړاو چو په دغه ځای شه د حضرت عائشہ رضی الله عنها یو هار یو منا چې هغه د خپل ستره خیر حضرت اسماء رضی الله عنها ریاتن یعنی او خسته او ریاتن چې موته سیوین دي پورا یا سه هغه پر وکا چې زو واپس شو یا غشم به ته بیا واپس کو هغه د نورک شو بنبی اسلام څخه خلق په دغه غشتلې باندې متعین کړل او بده دلاش ډیر زیات ټیم ولاګید تر دې حاله پر سبو مل سبو صبح ساده کوشم او دا دوی دا چې د دې به سه تنظیم نو ونه د خلک سره سه به ذخیره وا اس منځ شه نه مولمینز لیټ کېده و خلق و د شیطانات د وجنا د تکلیف د وجنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها والد صاحب یو ته بار وتلل ودا خبره او ته کوئی تو دی ولیر په وجه سره ګوره د خلک او د نبی رسول سلام هغه ویلوړ دی او په منځ شه یا تکری یې منځ شه نو وخت کې دا خبره چې ورود له بین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر غوسه وراله او حضرت عائشہ رضی الله عنها خیالش کې دغه ته سخت خبره وکړلې وی چې حضرت عائشہ رضی الله عنها ته سیداغه ګوتی هغه نه دغه د وجنه غوسه دی وجنه هغه د وجنه ګوتی راسه ور چوپې هغه ور پیرواله چې په دغه وخت حضرت نبی اسلام حضرت عائشہ رضی الله عنها په هغه باندې پښې باندې یا په ورونه باندې پرې ته آرام یې فرمو کوو وی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مینی حضرت عائشہ رضی الله عنها د سره د حرکت به وجود عمل به وجود یا د حرکت ونه کو تر دې حد پر چې نبی اسلام سشر او غشر بایدور شو خیب نرچیک شو و الله تعالی د تیمم د پر د آیاتینه چې کوم د غر نازل او فرمیل بیا خلک سو کو تیمم کو ول منځین ادا کړل تیمم چې تیمم چې کوم د دغه څه د حضرت صرف د دغه اومات چې کوم د خاصیت تام شا لغوی معنی څه د لغوی معنی قصد یار ادا کول تیمم لغوی معنی څه د هغه قصد یار ادا کول او اصطلاحي معنی اصطلاحي تعریف په کې خاټه وغیرہ سره مخ او دواړه لوسینا د یغه مسح کول و د دغه قاعده شرعاً چې کوم د مطابق طهارت نیت کول یعنی پوکی حاصلول نیت یې کول تیمم د پورا شرط علامه شامی رحمت الله علیه کلی دي چې تیمم سه کوله پورا نو شرط نه دی یو دغه چې مسلمانې بیا دوم نیت دریم مسح کول دریم سلام پدری اونګلی او ګوته سره مسح کول درې اونګلی ګوته نه زیاته بیا پینځم خاټه د جنس چې کوم شی شاید دیغه موجودګي و دغه خاټه دغه پکوله و داسې حالات چې به استعمالول باندې قدرت نه یعنی بل یا لري لیاینا ور سره یعنی د تاسو سبي موري سي غي یعنی د سي غي سوته وزري سي موري حزو نفاس نه د پکوله چې حزو نفاس نه اعضاء تیمم یعنی د از چې کوم تیمم آزادی حصے د لکه مخته او څنګه داغه نو داغه نو شرط نه دي یصیح بشروط ثمانیت
ثمانیتن صحیح کېږي د تیمم چې کوم دا په وته شرط سره الاول نیت اول نیت کول دی دا تیمم بیان چې کوم د اغلاګیا شو یصح بشروط ثمانیتن صحیح کېږي به وته شرط سره الاول اول چې کوم د نیت کول وحقیقت عقد القلب وحقیقی نیت چې کوم د اغا اراده دې زړه علل بالفعل بفعلنا ووقتها عند ضرب يديه على ما تيمم به ووقتها ووقت دغنیت کول شي د فعل عند پيواش ضرب چې ضرب وای يده خپل سین علامه يتيمم به په یو شی باندې چې په کیم شی باندې څه کوي تیمم کوي دی وشروط صحیحه نیت و د نیت صحیح کول پر چې کیم شرط نه دي الثلاثه ادری دي الاسلام او چې مسلمانی و تمیز او سمجدار یی والعلم بما يناويه و د دغشي د یخشي جو پرنګالیو ته زردو چې کیم شي پر د نیت کوي یعنی د نیت درستولې پر درې شرط دي مسلمان ہونا کہ ثواب مرتب ہو کیونکہ کافر ثواب سے محروم ہے اول دا چې مسلمانی ځکه چې د نیت صوبې او کافر چې کوم دي د ثوابونه په هر لحاظ سره محروم دي سمجھدار ہونا چې دای سمجھدار ہے او په خپل خبره کې څه باندې سپېژیا نمبر 3 جس کی نیت کر رہا ہے اس کا جاننا یعنی اس بات کا بھی علم ہو کہ میں کس چیز کے لیے تیمم کر رہا ہوں او چې کوم شی دی پورا چې کوم شی نیت ته په باندې د عالمي چې زتهشته پورا نیت تیمم کوم د موزه دی پورا تلاوت ته پورا جنوزه دی پورا سه تلاوت ته پورا تشته پورا زت څه کوم تیمم کوم ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء او چې پکیم تیمم بندل مسکای دی یغ نیت صحیح کوله پورا شرط داغه دا چې په دغه درې شای شوی یو هغه موجودی به احد ثلاثه اشیاء په دغه درې شای شوی یو شی موجود ګل دا موجودگی دا سي د ضروري اما نیت الطهاره استحابه الصلاه یو خداغه چې طهارت نیت وي المنځ دې پورا چې منځلمین څه شي د تر وشي او نیت یا نیت عبادت مقصوده یو مقصودی عبادت نیت لا تصح چې نه صحیح کېږي بدون د دین علاوه چې نه صحیح کېږي یعنی بغیر طهارت نه صحیح کېږي بیا ترې کې نای فلا یصلی بالمن رشی کوي به پدغل غسرا تیمم سرا اذا نوا تیمم فقط چې سې کړي د صرف نیت کړای اذا نوا تیمم فقط چې وشي نیت نه کړه چې صرف د تیمم نیت کړای هو په دغه درې شایشه د یو شی نیت نه کړای په دبن المین صحیح کېږي او نواه لقراءه القران یا نیت کړای د تلاوت د قران د پورا ولم یکن جنبا ودای جنوب پر حالت جنوبی شیانی شا یعنی بکیم موسرات تیمم سره دای سکای د یو داس المیس کوایشی په یخت تیمم سره چې د خاص د المنځ د پورا کړی تلاوت ته پورا د نغو کو تیمم کو نو په دې باندې المنځ نشي کوي د جنوب پر یو کو نو تیمم کړه نو په دې باندې دای سکای نو المنځ نشي کوي یدا سه سید تلاوت پورا د تلاوت کړه دا سو ته تیمم کړه نو په دې باندې سکیږي ناجایز المنځ नमाज पढ़ना जिस चाम से जायज़ है इसके लिए शर्त यह है कि दरजा झेल तीनों में से कोई एक नियत की जाए जिस सवाल दिन मुंज़ो
پکیم تیمم سره د سکیری مینز جایزی د یغه پر شر دغه چې په دغه درې نیت شه د یو نیت کړای یو طهارت کامله یا نماز د منځ کول جواز یا داسې عبادت مقصود د داسې عبادت مقصوده کول نیت کړای چې د هغه د طهارت بغیر نه ادا کیږي نو په دغه دریش د کيو نیت کړهو د خطو سکیږي په دغه تیمم باندې علمي صحیح کیږي کارنی بیا نه صحیح کیږي اس کا چیرې عبادت غیر مقصوده د پورا تیمم کړهو په دې باندې علمي صحیح کیږي کانه صحیح کیږي لکه ترې دي زبانی کې رات ته پورا د تیمم کړه د نو څه کې په دې باندې علمي صحیح کیږي نه صحیح کیږي اې قرآن ته لوسړل پر د تیمم کړه نو په دغه باندې علمي صحیح کیږي ویل چې په دې کې طهارت کامله نه دو وبل دا و چې وی دی چې لو لم یکن جنبا اذا چې دای جنوب یعنی ٹھیک شو کچېره په دغه نیت باندې سکړاو نیت هغه کړهو تیمم کړهو چې زده جنابت نه متطهرات حالت حاصل شي نو دا صرف د طهارت د حاصلولو پر دغه تیمم کړه دا دته د دای په دغه هغه باندې تیمم باندې اغال مینز نشي کوي ša ای ځای چې کچېره یو جنبی سړی د یغه غو کو تهانیغه تیمم کو د طهارت ته پورا به په دغه منغه تیمم سره دای څه کوي چې میز کوي شي میز به دای کوي چې جنبات ته پورا جنبه نه جنبات د لری کوله پورا یا پوکي حاصله پورا د سوق د جنوبي سړی وو د نیت کو د پوکي حاصله پورا ایسه چې د کیم تیمم کو چې په دې سره د میز کوي شي اسانی دوام قسم دوام شرط چې کوم دا منظور مبیح هغه عذر چې کوم دا هغه د مباح ده یعنی تیمم کول چې هغه تیمم جایزای ٹھیک ده الثاني المنظر المبيح للتيمم اغا شای چې اسکای تیمم چې کیمدا مباح کوي جایزایي کبعد ملن عن ماء لکه چې لري یبو په قدر ته یوم لردي ولو فی مصر اگر چې دا په شار شوی نه خو یوم لردي به بدات شدی بدختم شه تیمم جایز ده و حصول مرض و بیا حاصل اول دی مرضی انتا بیماری لګیږي و بار دین یادای د سکای دتا سړو کې ریدنه سړل ته لګیږي بعد یخاف منه و دای دا ډور دا وسره منه تلف چې دا وسی دا تلف شي یعنی هلاک بشي ده هلاک کول اندیشای او المرض یا مرض وسره و خوف یا د سم مرض بیماری و خوف وسره و عذر ولیا او عدو یا د دشمنی چې دای باروزی و عطش یا د ته د تند غچ کوم د هغه خوف چې کدای بوزه په د سو لګو نو سره به عزت تند نه خرو پیړ مړې و احتیاج ولیا د خپل ضرورت کل عجن لقد دیړه پرا کعجن لایت لتبخ بولیا په خول شری مرقن د سالن د پرا شربې د پرا ولې فقد آلتن ولیا نه د سره عادی بیر بوسله اعلی نو په دغه صورت څه کېږي تیمم جایزي تیمم دوام شایتره دوام هغه شایدا چې هغه څه کوي تیمم جایزای لکه ترې لکه یوم لری دی یوم لری دی په فاصله باندې دی اگر چې دا په شهر شویل نه ولیاده د اسد دی غیبینا مرض لګیږي یا مرض لګی دا ول سړ دی وجن دی ډاری سړنا ست تکلیف رسیږي و د هلاکت د تغی سي هغه خطرای ول د مرض خطرای وتا
ولیا خوف د سره یا دشمن ډوري وسره یا د تزاغه چې کدا چيري د یو بن زاو دا سو نو متسکیږي زده تند نه نام خخیرو مزرتر د غایب دي و تخپل سورتي لکه د دین لمدول پورا لیا د سالن په خله پورا شربله په خله پورا ولیا د سره د کینا یا د کیمزوش دا نو دای چې د یب کی مې روبوسی استعمالای دی یغه بیر بوسله پر د سره سي د سره ست طریقہ نه بالټي یا د سره سب بل داسې شایني چې د یب پر روبوسی شاریو میل چکیم دا آغا 828 کیلومیٹر و 80 سینٹی میٹر دا آغا جوڑی ہوئی ایس په دغه شرطې سره به کچېری یو سړی نو یخته شیدا یخته تا مبخکیږي جایزي او ته تیامو ولو كرر حتى استوغب بخلاف مسح راسه ولو کرره اگر چې دای سو کې تکرار یو کې حتی استعغب بخلاف مسح راسه اپ بلش کې سمې کمه ګوته سره د سره ودای پنځم شرط چې مسح کول په لو پټول لو سره یا په اکثره حصے سره اگر چې دای سې کې مسح بار بار په ګوته سره وکي دوی جایز نه نو په یو خاص ځای سره نو په ټول سر باندې چې کوم دا هغه مسح کول دا کول دیغه سر کې مسح اور تیمم کے مسح میں فرق یہ ہے دے سروں پر تیمم مسح سے فرق داغه دا کہ اگر سر کا مسح ایک یا دو انگلیوں سے بھی کر لیا جائے شا چې د کاچر د سر مسح چې کی مدو هغه د سوکل پوي یا په دوی بوته سره وکړه خو چې جوتای هي شاده سر مسح وکړه به مسح صحیح اسلا لیکن تیمم کے مسح کی شرط یہ ہے وہ تیمم د مسح پر شرط داغه دا کہ یا تو پورے ہاتھ سے کرے چلیا ہو پټول لازم نہیں کہ یا 3 انگلیوں سے یا 3 سے زائد سے کرے چلیاوے پدرے بوتے بندے مسح کइला दे درے نزوتے اگرچہ اگر حتی کہ اگر دونوں انگلیوں سے بار بار مسح کرتا رہے کچیرے د درے نہ کم یعنی په دوی بوتے یا په یو بوتے بندای سکے مسح کيو بار بار په کای به داس کیږي به داغه تیمم مسح جګمو ان صحیح کیږي السادس وشپرام چې کوم دا ان یکون یضربتان چې وای صدای دوا ضربینا به بطن کفین په هغه تدی په دوړې ارغوي په باطن طرف باندې ولو فی مکان واحد اگر د په یو ځای باندې یعنی دوا ضربین اول په لوس د باطن طرف باندې چې کیم مرغه دا په دغه باطن نه لون طرف باندې اگر چې د په یو ځای باندې د چې ته په یو ځای باندې تیمم کوي نو په هغه یو دوا ضربین اول بیا یا سیدا ويقوم مقام ضربتين اگرچہ ہو ایک ہی جگہ میں اور قائم مقام ہو جائے گا دو ضربوں کی بدعت سے دو ضربے قائم مقام ورزی اصابت و تراب بجسد اصابت و تراب ولا قول د تشدی د خاطه دی به جسده د جسم سره اذا مسح بینیت التیمم کچره د په جسم باندې د ګردین لګیا دی هدین لګیا دا اس په د باندې ګردین راول په د جسم باندې سوشل هغه خاطه ولګیدل اس د خپل جسم باندې لوسر پیر کو د کیمه چې مسح زوینه دی او نیت د تیمم توقع به د سکیر به د صحیح تیمم صحیح کړي
یعنی چټ شپږم شرط چې کوم بیان کړل هغه د تیمم 2000 بنا دي چې هغه 2000 بنا ول دي و هغه د مړما لغه چې کوم دا لوس چې کوم دا هتیلی دغه په باطن طرف باندې بدینه بعد دوه خبره وشوه یو دا چې په یوه مینه په یوه ځای باندې په یوه خوره باندې بار بار تکول تیمم کول دا صحیح خبره ده نه هغه په تیمم کول سره دا خوره چې نو مستعمله نه ګرځېږي ودوم دا چې کچېری وزوي شي ګرد غبار یې دین روغای هوا دو دا ګرد غبار سره کېږي ایسه د سړی باندې ګرد غبار پرې وته د سو کړ د نیت اراده او تو کړلا او په لوسه او په د مخ باندې لو سر تر کړلو یعنی مسحب وکړلا به د صحیح تیمم چې کوم دا اکیم دا اسای کېږي او اصابع او وام چې کوم دا انقطاع ما ينافيه انقطاع کول ختمول دی یخشي ما فيه د یخشي من حیز لکه حیث دا و نفاس دا او حدث او بیا د سیدو وام شرط چې کیم دا د دغه شای نه میندول دی یعنی اون چیزوں کا نہ ہونا ہے جو طہارت کے مخالف ہیں چې طہارت سدي مخالف دي چې هغه شای نه نوی موجود یعنی حیز نفاس دا او حدث دا یعنی یو استدنا ته حیز و نفاسی یا حدث سدي یدی حدثی یعنی د قطره کوله مسله یو د بیماری وتا به د صورت څخه سکیږي تیمم نه صحیح کیږي اسامنه وتم چې وتم شرط کوم دا زوال ما يناف ما يمنع المسح وتامغه چې کوم دا زوال ختمول دی یخشری ما یمنع چې معنی کوي المسح مسح کشمع لقد شی لقب موم دا و شمحن و چربی یعنی داغه یعنی کدا چیرې وی موجود وی نو څنګه چې او داس نه کی داغه شای تیمم نه کیږي وسببه وشروطه ووجوبه كما ذكر في الوضوء وسببه وسبب دغه تیمم وشروط وشرطین دغه ووجوبه وواجب ول شرطین چې کوم دي کما ذکر فی الوضوء هغه د لکه کوم چې میرا په دوسه شی ذکر کړی دي چې کوم شرطین د وجوب والدي یا د سبب والدي هغه چې کوم دی او دوسه دي هغه د تیمم دی پوره دي ورکنه ورکن چې کوم د مسح یدین ورکنه چې کوم دی اڅدي هغه مسح کول دی یدین د لوسې دی والوجه وڅدي و د مخ دی یعنی دغه سبب او د واجب ول شرطونه چې کوم دی هغه لکه کوم چې مش په دوسه شی ذکر کړی دي په دوسه باب شي و دغه رکن چې کوم دی ادوادي یعنی فرایض هغه څدي د لوسې و د مخه هغه مسح کول دي وسنن تیمم و سنت تیمم چې کني سبعه هغه وته شین دي سو شین دي سبعه و شین دي تسمیه فی اوله بسم الله ول په اوله شي وترتیب خیال سوتل دي والمؤلته ومسلسل قول دي واقبال اليدين بعد وضعها في التراب و اقبال القبلة و قبلت را مخ کول دي مسلسل و دې دوړې ولوسې په مخه طرف باندې څای دي هغه په خاطه باندې دا ولا په تراب وضع په تراب و اقبال اليدين و دا ول دې لوسې چې مخ طرف ته بعد وضعهما په تراب ورسېده دا ول په د خاطه شه وای د بارهما ورس طرف ته لوټاو کوله ويندوب مستحب دي تاخير تیمم تاخير کول په تیمم شلمن لا يرجو الماء هغه کس چې چا صحیح چې دا یقیني چې زمين دوای شوی قبل خروج الوقت مقصد او ختمول دي یو تر دي خرجول دي وخت نه و یو خړ دي پورا تیمم مؤخر کول چې دي هغه مستحب دي
چې چا دا امید دي چې دا څه کوي شي د وخت ختمول نه مخ شي به مين دا وای شي ويجب تاخير واجب دي تاخير بالوعد الماء په واده د یوه سره یعنی تو سره چا ودا وکړل چې زه به ترنو ولو خاف قضاء متشدي و د قضا کوله غي نه چې خطر نه به د سړی پر تشدي د پر داغه تاخير اول دی هغه چې کوم دي داغه تیمم دی لیا نه کوي بیا به دې تیمم لیا نه کوي چې سه پیره د خړی یې بلیانی وروړي لیادتا داسې ټیم دمر ټیم نه پوته چې د تیمم یا کوي شي او د مين یا کوي شي بیا به د خړی پورا د تیمم خرکول د شي دغه واجب دي ويجب تاخير بالوعد بالصوب وليا ويجب واجب دي تاخير کول د هغه شي دغه تیمم تاخير کول په تیمم شي بلواد صوب هغه په وده دي کپڑے سره ان تو سره چا ودا وکړه چې زه کپڑے ترونو بیا تسوقات هغه چې کوم تاخير کا په دغه تیمم شي او سقاء یا تراوی یا تو تاسو دې کینا چې به چې ګولې پر څه کومه بالټ ترونو ولو خاف وما لم يخفي القضاء وتصدا خوف نه چې مين وکړو شي نو ټیم شتا چې هغه کاس چې کوم دته کپڑے وړای شي یعنی برهنه سړای دته کپڑے وړای شي یا مثال هغه د کینا هرچی ګولې پورا یې برچی ګولې پورا تاسو چې کوي دایو نو تا هغه چې کوم دا هغه بالټي یا ډول چې کوم دا هغه وړای شي ويجب طلب الماء الى مقدار 400 خطوات وجب دي تشای وجب دي طلب الماء من دول یا طلب کول غشتل تلاش کول دی به الى مقدار 400 خطوات 400 قدمه ان ظن کچیر دا ګمونی قربه مع الامن چې دا ګمونی چې دا قریب دی امن سره الا من والا فلا الا من مع الامن د امن سره والا وکچیر نوی فلا بین دی غشتل یعنی نه تلاش کول دا ضروری نه دی او چې ضروری دی نه تلاش کول دی به سلر سره قدم پر کچیر ګمون یو چې دا قریبه یو به قریبه یادی او دله څه خطر نشته یعنی دا ځنګل نه او چیر د ځنګلي جناور چیر پرول جناور یا نوي او کچیر دا کی سبب په ډورو په خوف وشو امن نو به ضروری نه دی به غشتل ويجب طلبه ممن هو معه وجب دی به غشتل دی یح کسنا ممن هو معه دی یح کسنا هو معه چې څه دی بدی ان کان فی محل اگر چې دا سی په داسې زوی شي لا تشوخ به نفوس چې نه کوي بخل په دې څه خالق و ان لم يعطيه او کثیر نه ور کوله می بسمن مگر سمن په مثل باندې می بسمن مثله لا چکیم آغا اصل غیدا قیمت د کپچر په یو قیمت باندې نه ور کوله به د سوج لازم شروه به वो कचरे नहीं है मगर पानी मगर समन मिसल के औस तो ज़रूरी है पानी ख़रीदना इस समझ अच्छा कचरे पा सही कीमत और कोले बहुत शदी बेखुदी वखली इनकान माहू फाजिलन अन नफाकाते ही वो दस्तर असरे दा पैसे दे गना ज्योतिया वे दे खपल खर्च ना इसका चेरो सड़ा दा खपल मगरी सरा पर सफर रोंदा नो दे تیمم نه مقصد سو کې خپل ملګری دی بو وړي کچيري وری کړل خو به داس پو کې مين دیو کې غني به تیمم کې ول مين دیو کې ایس چې دغه د سفر ملګری چې کیندا یو نه مراد هر هغه سړی چې سره وي او کچير دا بیبو په قیمت ملاويږي ودا قیمت هغه خو چې عام طور په قیمت دا هغه رواج ده
به د سړی نه په خپل خارچې نه زیات قیمت نه چې کې مې پیسې دي پیدا بو اخلي نو غسل لاتري دا واجب دی ويصلي بتيمم تيمم والمنس کوایشي په یو تیمم الواحد په یو تیمم سره ما شاء چې دای وړي من الفرائض د فرایضنا او النوافل او نافلنا وصح تقديمه على الوقت وصحیح خبره او چې مقدم کول دی وخت یعنی په یو منځ سره په یو تیمم سره په یو تیمم باندې یو سړی د تیمم یو ول منځ ته وي نو دای څه کې په دې باندې فرایض او نوافل چې دي هغه ټول په یو وخت باندې کوي په بل وخت نه یعنی بل وخت بیا څه کوي بیا سارنه تیمم وي ولو کان اکثر بدن او کچری وی اکثر بدن او نصفه یا نصف جراحا زخمی تیمم بالتیمم کی و ان کان اکثره صحیحا او کچری وی اکثر صحیح غسله بدو وینزی ومسح الجراح ومسح کی په هغه زخمی باندې ولا يجمع بين الغسل و تیمم دی مکای هغه وینځل او تیمم په یو ځای باندې یعنی په دې دواړه نه کېدای چې دا یو ور تیمم کې به دی وینځي نه کچره اکثر بدن شو هغه زخمی وو به دې سو کې به دې تیمم وکي او کچره اکثر جسم یې شو هغه صحیح وو به دې وینځي او داسته وکي او چې کوم زخمی دې په باندې سو کې په باندې مسح وکي وينقض ناقض الوضوء وينقضه ومتعيد غتيمم ناقض الوضوء هغه متویل کې شینه دی او د څه چې په کیمه شی باندې او داس متیږي په باندې کې تیمم متیږي والقدرة على الاستعمال ماء القافي وقدرت لارل چدي هغه په کافي به کافي باندې کافیات استعمالول باندې تر هغه باندې قدرت لارل یادي ومقطوع اليدين هغه سړی چې چا سره وي ورجلین چې چا کاټوي لوس یا پښه دواړه لو پښه ولوس اذا كان بوجهه ود د پس چهره باندې زخم يصلي بغیر طهارت ولا يعيد نو به د سو کی بغیر د طهارت نه بغیر د او د سنا الميزو کی ود د اعاده د نه کین د سړی چې هغه لو صبح دواړه غدي کاټي به د سو کی به د دای هغه باندې و مخه چې کوم د زخمی د بدای سم کې دای د بدغسل میزو کې و د پون طهارت د صبایره و د پر یاده چې کوم هغه غندو ایس وی چې کچېری وسړی دوړل سینا او سوی اکاټیو چهره زخمی وي به د سم کې بيدنا 10 تیمم د دوړه سکت کیږي پیدای په د حالت شل مینس کوي او بغیر د دوهراوي یعنی بغیر اعاده نه کچره څنګه پر لوس کاټوي د څنګه جوړې نه به د کیم کاټ شوی جسم دې دغه د سو کې غده ما سو کې او کچره څنګه نه پوس وی هغه لوس م کاټ شوی دواړه به دغه سید دغه کاس باندې د لوس مسح کول هغه واجب نه دي دا باب ته مشفا اس ویج چدی اگر مریض خود تیمم نہ کر سکے کچرے یا مریض تیمم شکولے اور اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو تیمم تو تیماردار به تیماردار چې کنه بل کاس هغه په خپل سره د تیمم کواشي او د سره دا خبرنه او د سره وی دا چې بل چنه چې کوي امداد ونو خله وو په یغه شي چې کیمه په یغه دا خبره ده او د سره چې دای په د سره نه پتیامون شي پتیامون دای بل چنه به کوي شي هغه مدد او خصای شي نو دای به د بل جنا مدد وغلی په د سره کولې شي